سوره تحریم دا شپږ شپیتم دی پس د طلاق نه او نزولن دا صورت 107 پس د سورۃ الحجرات نه نازل شوه دی. ربط او تعلق مخ کی صورت سره دا دی طلاق کی هغه امور د منزلو امور د منزلو یعنی د کور کارونو. اوس دی صورت کی حقوق د منزل دی، د کور حقونه دي د پیغمبر او داغه د بیبیانو. صحیح ده. یا مخ کی صورت کی ترغیب او تابعداري د رسول الله ته. اوس دلته زور نه ده د هغه چا د پاره چې هغه خلاف کوي د الله د پیغمبر. داود صورت حقوق الزوجیه د خزه او د خاوند ترمنځ چې کوم حقونه دي هغه ذکر کوي. صحیح ده. کلمات پکې 247 دي او حروف پکې 1060 دي. حاصل صورت کې دو رکوګانی دي. اولنۍ رکوع کې دا خبره ده نبی علیہ السلام ته نصیحت ورکي او امت ته بالتوسيع بالحلال چې حلال هغه کې پراخي ده اسنه چې حلال سيزونه پزان څه کوي حرام. ټیک شو. او دویم رکوع کې دا ده چې ان القربات مع الكفار لا تضر اذا كان البعد من عقائدهم. د کافر سره د رشتہ دا ضرر نه درکې خو کله چې داغه د عقاید نه تلری ګوري اسنه چې د سې رشتہ ده چې داغه اغي سره په ارسس کې شریکيږي نو بیا به سره سو وخت بعد په دې دین کې شریک شي. صحیح ده. یا ایو نبی پیغمبر علم تو حرم ول حرام هغه چې الله حلال کړی دي تا ته. د حرمت نه مراد حرمت لغوي دي. صحیح ده. حرمت لغوي یعنی بندول شي دي بندول. لکه آلته کې ویلو الا ما حرم اسرائیل علی نفسه هغه بن کړیو په ځان باندې د وجه د پال پاریس نه او دلته نبی علیہ السلام بن کړی دي د وجه د یو خبرې نه. اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه با د بیبیانو خواته ار مازیګری چکر لګاو. مازیګر د مون نه بعد بیا د یوې بیبي کمرې لا د بلې داسې ټولو لا وګرځیده چکر مکر به ولاګاو. پدې کې یو بیبي د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې دا نو اغیبا د شهد او شربت جوړو نو نبی رسول الله به الته لکټیم ډیر اغست نو دې ټولو میش واره وکړه. شیخ عبد الجبار سے خبره څه وکړه مشوره وکړه میټینګ وکړه. دغه دا مخلوق خو دې د څه کنه دا مخلوق دې د څه نو دی دا او هغه پیغمبرو او داغه بی بیان وی نو دا اری بی بی خواهش داو چې دې زما سره ټیم ډیر وای. او پدې کې خاص کر حضرت حفصه او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا ملوثي دي دوانو دا مشوره کړي و دا میټینګ دی کړه پوښوي نو دوی راولګېدل دوانو مشوره وکړه چیرې د خودل تډیر ټیم لري چې دا ولي نو معلومات وکړو چې معلومات وشونه هغه کې د شربت مسله وا چې الته رسول الله له د شاد او شربت هغه تیاری دو او حدیثو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومي وبخ واخوي نو هغه وب چې هغه یخي او خوږی وب شربت وته وای کنه نو جوس ورته وای کنه نو پیغمبر خدا لوا اغي چې کم دینو د شاد او شربت تیارو نو هغه به چې کم دینو اسکا نو ټیم به لګ ډیر راست البته د دینور په نسبت ټیم لګ زیات دی مشوره وکړه. نو چې کله اگر چې د پیغمبر بیبیان دي خو لکه کنه خیال دې دا غیرت پکې ده. ما تاسو ته مخکې د بخاری و ذکر کړو چې کاسه کې ترکاری رااله او عائشہ را پاسې له کاسه په لاس واله هغه ما تکړه نبی رسول الله په خپل را پاسې دا غي سکړه کاسه غیله بدله کې بل ورکړه او دا رنګ چې کم دینو زمان تاوان شکه څه تاوان شکه ناغیله تاوان ورک او بل طرف ته چې کم دینو ول غارت امکم مور کې غیرت راغی
مور مو غیرت وکړه. او نورې داسې څه ګڼ واقعات دي چې بخاري کې شته په دې خبره باندې چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بی بیانو منځ کې داسې مسلې د غیرت راغلي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه ګوره شریعت کې دې ته ذره وایي، ذره بني ته څه وایي؟ ذره د څه نه ده؟ ضرر. نو دا د یو بل نه خپلېږي. او د دې وجه نه شریعت کې ګوره ما ته ته وایي هدایه والا لیکي که نه چې کومه زنانه هغه زنانه به په نکاح کې دوه نه راجمع کوي چې یو ورته نارینه کې او بله ورته څه کې زنانه کې او د هغې په خپل منځ کې نکاح نه کېږي. پوه شوې؟ او د هغې علت یې څه ذکر کړی دی؟ علت یې دا ذکر کړی دی چې که دوی دې راغونډې کړلې نو دوی به د یو بل دشمنان شي، نو رشته به څه شي؟ غوڅه شي، ختمه شي. صحیح ده؟ نو د دوی بالکل د سپي او د فقیر د پښتانه وایي ښه چې بني که نه نو د سپي او د فقیر یې ده. نو هغه داسې کار وشو چې دوی مشوره وکړه چې د هر یوې خوا له راغی نو هغه به ورته ووایي چې ستا د خولې نه بدبویي راځي. مغافر یو بوټی دی. نبی علیه السلام د یو بیبي له راغی نو هغې ورته ووایي چې ستا د خولې نه د مغافر اوبې راځي. نبی علیه السلام ویل ګوره ما مغافر نه دي خوړلي، البته د شادو شربت مې څکلی دی، کیدای شي مچۍ په دغه بوټي باندې ناسته یو د هغې نه رس راښکلی یو د هغې اثر په شهدو کې راغلی. لکه داسې اثر کله کله راځي په دې شوتلو کې یو بوټی دی موږ ورته کاشني وایو، پته نه چې دا خلک ورته څه وایي بدبویه بوټی دی. نو هغه چې کله څاروی وخوري نو بیا به یې پیله په چیو کې هم خوندي او بیا په پیو کې هم خوندي، ډېر بد لګي. شودپی جدا شی دی قاري صاحب، شودپی جدا شی دی که نه؟ هغه خو تا شلخې یادوه همقسې دی د شلخي په شانې شی دی دا غټو پاڼو والا هغه پلنه پاڼه هغې ته کاشني وایي که نه؟ هغه جدا شی دی، هغې نه خوا شوده غوندې را بهیږي، سپینه اوبه ترې را بهیږي، هغه شته، هغه جدا شی دی. دا کاشني دا جدا شی دی. نو دا بدبویه بوټی دی چې ته شوتل لارې وې نو پکې وګوره، نو دا چې څاروی وخوري نو بیا په پیو کې خوندي، اثر یې پکې. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ویل ګوره ما دا څیز نه دی خوړلی، البته که مچۍ را دغه کړی یو هغې دغه کړی نو مطلب دا دی چې کیدای شي اثر پکې راغلی، خو ځه د رسول الله خوشبویي خوښه وه او بدبویي ناخوښه وه. نبي علیه السلام یې نن نه بعد بیا نس کړم، په ځان مې څه کړه بند کړم. خو ګورې چا ته به وې نه، نو چې ښځې ته دا ووې چې تا ته خبره کوم خو چا ته به نه وې نو بیا د خدای مل شه، بس بیا لوډ سپیکر ته او اخبار ته فیسبوک ته ضرورت نشته دی. بس بیا بازیګر چې ګورې نو خبره به بیا کارغان به زر شوي، پوه شوې که نه؟ کارغانو کیسه مې تګړې وه که نه، بیا به زر ترې رسېدلي، پوه شوې؟ هغه په منډه منډه لاړله او هغه بلې ملګري ته ویل چا سره چې مې ویل کار خو مې وکړ. څنګه ویل بس بند یې کړ. بره نه جبریل راغی چې دا خو تا ته میټینګ شوی. هغې ویل ګوره تاسو میټینګ کړی ویل تا ته چا وویل؟ ویل ما سره خو بره څوک شته که نه یار، ما سره بره څوک شته دی. د دې وجې نه پکار دا ده زنانه د کور په کار باندې پوهېږي، پوه شوې؟ خو بعضې داسې حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانه ډېر د زنانو دپاره په لږ عمل کې ډېر غټ ثواب دی. ګورئ په څه کې؟ په لږ عمل کې، عمل لږ کوه خو ثواب پکې ډېر دی. لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زنانه صرف پرزي روجه نیسي. څه نیسي؟ پرزي روجه او پرزي مونځ کوي، ځکه فرض خو د الله څه دی؟ فرض نو پتا باندې قرض دی، نو دا خو در سره معاف کوي نه. صرف پرزي مونځ او پرزي روجه. دریم شرط یې لګولی و اطاعت بعلها چې د خاوند څه کوي؟ تابعداري کوي. اوس دا درې کارونه دی کوي. نبی علیه السلام وایي چې کومه دروازه یې د جنت خوښه وي نو په هغې دې څه شي؟ وردننه شي. خبره څومره اسانه ده، پوه شوې که نه؟ نو دی د وظیفو هم تکړی زنانه سي
د وظیفو هم تکړی او دارنګه د منځونو تکړی او اشراق به مسکی او چې کوم دینو تهجد بم کوي او دارنګه چې کوم دینو سده مړه خو نو ډیر تلاوتونه هم کوي ذکرونه هم کوي او د وظیفو خدای ته سم دعاګانې شوي د بلا لوریانی دي کنه پوښوي خدای یو کمه پکې سده شته دی چې د خاوند تابعداري نه کوي او د دې وجه هغه حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو په جهنم کې ډېری ولیدل ګوره نبی له سلام جنت ته ورکار شو په جنت کې مې چې ډېر ولیدل غریبانان پکې او مالدار چې نو اغي چې کم دنو دروازې د جنت ته ولاړو لا اجازه وتا نو شو مطلب دا دی چې دا مالدار وي چې 1500 کاله به چانه رستو سي د غریب نه جنت ته نو دا دغه مطلب دی صحیح را او چې کله جهنم ته ورکار شوما نو زیاتې مې پکې زنانه ولیدل زیاتې مې زنانه ولیدل صحابي د رسول الله یو زنانه پکې پاسې ده په دغه مجلس کې یو زنانه پاسې ده وې د ګوره د الله د پیغمبر خبره خو حقیقت ده کنه پوښښ کنه څه دی حقیقت ده نو اغي زنانه وی او سبب ذکر کوي زنانه وی د سو جنب زود الله پیغمبر جهنم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تکفرن العشیر تاسو د خاون نافرمانی کوئ د خاون ناشکری کوي وې دا خاون ټول عمر ستاده پاره د سر وخته ستاده پاره سپین شو د سر وخته چې دی هغه ټاټکو یو ول ستاده پاره پوښ وکنه و چې کلم داسې معمولی غونډه مسله راشي وې ستا په دې سپیره کور کې ما شولې ده او زه چې راغلم ستا دې سپیره کور ته کنه نه چرته مې پکې خوشحالي ونه لیدل چرته مې خوشحالي ونه لیدل او دا خو د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه انګور وکنه خیال دی کنه د انګور وکنه اسماعیل ته ویل دا درشل لسکا بدل کا هغه ولی ناشکری کړوا نو په دنیا کې په تنور شوا ناشکری پوښ وکنه او په آخرت کې سبب د څه دی د جهنم دی او دویمه خبره وته دا وکړه ویل تاسو چې کم دینو تکثرن اللعنه تاسو د خیره او لعنتونه ډیر وای چرګ تم خیره نو ماشوم تم خیره نو ارچا ته خیره نو ارچا ته لعنتونه پتا دی لعنت وی تو او لعنت شو پتاشه صحیح ده کنه بس دا چې کم دینو ډیر وای هدا دی وجنا دی صورت کې الله رب العالمین د زوجیت هغه حقوق هغه ذکر کړي اے پیغمبر علم تحرمو تو ولې حرام هغه چې الله حلال کړی دی تعالی را مطلب ولې بندې پسان هغه چې الله د حلال کړی او د دینه یو بل مسله هم ثابت شولا چې یو سیز دی او حلال دی او ته پسان سکی حرام کینو دا قسم شو څه شو قسم شو نو کفاره به د قسم ورکه لکه مثال تور خلکو په پسان باندې چې بیمار به ونه بخ کېده نو ویل د چرګ یو اډو کې مې پزان سکه حرام د چرګ یو اډو کې مې پزان سکه حرام کړ ناغه بیکار اډو کې به پزان حرام وګوره خشه به پزان نه وې سان سره به نه خورم ماته یې صحیح ده او کله کله به د سی وی چې دا وې د چرګ سر باندې خوري ولې وې به خو دې مور او پلار مړ کیږي دسه د غنمو ګولې ما ته وخېوا چې خوري یو عمرې بل جيبه پروګرام ها خوري ځوان ها عمرې بوډا عجیب سیس دیکھو اما احل الله لك تب تغي مرضات ازواجك تلټه خوشالي د بیبيانو خوشالي لټای الله دې بخون کې مهربانو قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړی د الله ستاسو لپاره تحلت ایمانکم کولا وول او سپړدل د قسمونو په کفاره سره چې کفاره ورکا والله مولاکم الله ستاسو کارساز دی امداد دی او الله دې پویا حکمت والا و اذ اسر النبي کلا چې پټو کړ پیغمبر الاباز ازواجی باز بیبیانو ته حبسی دی ویل چې ما بزان سیسک بند وګوره چاته بوای ناغا حدیثا خبره نو پلما نبأت کله چې خبر ورک حبسی عائشه ته به د دې خبر صحیح را واظهره الله او الله خبر ک پیغمبر په دی باندې د بر نه وحی رااله
نو عرف بعضه بیان وکړه د بعضی دسې ورته ویل چې ګوره تا ورته ولې ویله حبسې ته ویل ګوره تا ورته ویلې دي وعرض عن بعض او د بعضې نه اعراض وکړه د دې خبرې نه اعراض وکړو چې دا خو تاسو ما ته میټینګ کړی ګورې ښه دا یې ورته ونه ویله فلما نباها کله چې خبر ورکړ نبی علیہ السلام ها دې زنانه ته به په دې خبرې باندې نو قالت حبسی ویل من انبأک هذا تا ته چا ویلي دي دا غیم عقیده دا و چې پیغمبر عالم الغیب نه دی زموږ د میټینګ نه خبره نه دی په یو کور کې ورته دننه څه کېږي میټینګ کېږي او رسول الله ته پته نه لګي قال ویل نبی علیہ السلام نبأنی العلیم الخبیر خبر را کلمات آغازات چې پوهه دی خبردار ان تتوبا الی الله کچری تاسو توبه وباسئ الله ته فقط سغت قلوبکما یقینا مایل شوی دي زړونه تاسو توبه ته نو توبه وباسئ وان تدوار علیه کچری تاسو امداد وکړئ علیه په خلاف د دې باندې نو تاسو پیغمبر ته ضرر نشي ورکولې بلا تزروه شیئا ولې دای جزا شو کنه ځکه په ان الله هو مولاه الله د ملګری دی او جبريل او نیکان مؤمنان ملګری دي والملائکه او ملائکه بعد ذلك پس دین زهیر امدادیان دي د سره وی ډیر ملګری دي اسا قریب ده رب چې رب د ان طلق كنا کچری تاسو له طلاق درکې نو په بدل کې باور کې دل را بي بیان ورستا سنا استاسونه بهتره زنانه به تاسو شي هغه میلاو شي هغه بسې مسلماتین تابعداري ځکه دی په ظاهر باندې څه کړی دی خلاف کړی دی نو دا به تابعداري وي مسلماتین او قانتاتین مؤمناتین مؤمنان وي قانتاتین تابعداري وي او تائباتین توبه استون کی وي او دارنګ چې کم دینو عابداتین عبادت کوونکی وي سائحاتین روجنی ان کی بھائی یا ہجرت کا ان کی بھائی سیباتن کنڈی وابکارا او پیغلی یا ایو الذین آمنو ایمان والا قو انفسکم بچ کے خپل ځانونه او اهلیکم خپل حال نارن د اور نه ځان سکا بچ کا وقودها الناس چې قشاق وقودها الناس چې قشاق داغه خلق دی ول حجارت او غټی دي دا بابا چې دا مونږ تخکارا کوي صرف یو ورځ یو قسم راوړي سپری او بل ورځ اتر راوړي پس مونږ د ښکارا کوي مونږ د پته چې د ملیشیا مال له پوښپی زمونږ به کې قسمت نشته دی خیال دی وقود الناس خشاک داغي خلق دی ول حجارت او غټی دي پوښپی کنه ازوی چې راغله ز بیام کار برابرو اوس نو وسه راغله نو پته نه لګینو ها وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی ول حجارتو او دارنګ چې کم دینو کانی دي ګټي دي علیها ملائکتون په دې باندې ملائکه دي غلازون صح گویا او شدادون صح گریپ والا یا غلاظ القلوب او غلاظ الاخلاق وغلاظ الاقوال اخلاق هم سختی وینا هم سخت ده او زړونه هم سخت دي په چا باندې ترس ناراضي لا يعصون الله مخالفت نه کوي د الله دغه چې الله دې ته حکم کړی دی ويفعلون او دې کوي ما يؤمرون هغه چې دې ته حکم کولای شي یا ايها الذين امنوا كفروا اي کافرانو لا تعتذروا اليوم باندې مکوي نن ورځي انما تجزون یقینا تاسو تبا بدل در کولای شي دا چې تاسو کول یا ايها الذين امنوا اي د ایمان والا توبوا الى الله توبه واسه الله تا توبه نصوحا توبه خالصه قریب را چې رب تاسو یو کافرانکم ورج تاسو نه ګناونه تاسو ويدخلكم ودن کی تاسو باغونو ته چې بهږي بلاندې دون ورو داغې نه ولي یوم فغرضبان لا يخزي الله النبي چې الله نشر مې پیغمبر اوا کسان چې مان راولې د سره نورهم رڼا د دی بیا سامنډي وي بینه دی مخکره دینا او خې طرف ته یقولون وای بدی حدیث کی تیر شوی آیت نمبر 12 کی وای بدی ربنا ورب زمنگا ات مم لنا نورنا پورا کمنگلرا رڼا زمنگا واغفر لنا بخنو کمنتا انک علی کل شیء قدیر ته پریشان قدرت والا ان قدرت دته غدا او باسی کنه چې به سیز را کی واپس کله کله مونږ چاله بالپین ورکو کنه نو مونږ ته دا سر لري کو شغبل لپس نه مې باز خپل کې مونږ به کله کله غل پس وایو کنه هو
داغه مطلب دی چې اسنه چې بالپین مې ورکنو سر دې لري کومه ځکه چې به نه راکې جیب کیسته کی بس خبره ختم شي. نو بابا وایي چې د څه به نشي خودلې کنه او دا سر دې لري کا صحیح ده سراویل دې لري کا نو بس خبره به شي آسان شي کنه. ستاسو مطلب دی چې لکه سرینو ټوپای وای چې سرینو ټوپای ډېرې کنه نو کله کله د سې چې په سر کې ټوپای نه برابرېږي به بس کې څنګه سره کلاس کې والو کو نو هغه درنګ نه تک تورو کنه نو بس دا مولوی سے محترم هغه له په دې کویدن په ډېر زیات ګرځېدلی نو بس قسمت بندو کار نه کېدو. نو یو ورځ ته مولوی سے محترم کانس پیریډو غالبا تاسو ته کړ څنګه چلې لکه هغه ته ویل چې بس یې چې سرینو ټوپای ډېری یو مولوی سے وته ویل هغه څنګه غپ لگاو وی دغه دا وی کله کله په سر کې ټوپای نه برابرېږي اسه وسکه یاره سړی استپاسې د خپش بس خپه است سبق بیا پرې خو نه نو ویل کومه خو څه غپ لگاو د الله بنده شاګرد سره کړه سړی غپ لګی کنه. یقولون وای ربنا ورب زمنګا اتم لنا نورنا پورا کا زمنګ پار را زمنګ بخنه وکمنګتا یقینا ته پرشبان قدرت والا یا ایو نبی پیغمبر ترغیب ال جهاد جهاد کا د کافر سره توبه تریت کی تیر شو پس باندې بیسه په وسنان په تورا او نيزه باندې د دې سو جنگي ول منافقین بالدلیل واللسان پس په دلیل او جبه د دې سره جګړه کوا او زاد المسیر لیکلی دي چې کنور د وسن کیږي نو منافق ته په بسترګه ګوره په بدسترګه دا سترګه وته داسې برابر کا پوښ وکنه بدعتي دغه څه ګوره واغلظ علیهم سختی وکبه دی باندې زائد دی جهنم دی وبئس المصير بس دې ورتلو دي. بیان د دوو مسلو یو مسله دا القرابه لا ينفع بعد التباعد فی العقیده چې عقیده کې لريواله ده نو رشتہ پایده نه ور کوي لکه د لوط علیہ السلام بیبی دا او د نوح علیہ السلام بیبی دا او کافره صحیح ده کنه نو اغي جهنم ته تللی دي د نوح علیہ السلام رشته ولا پایده نه دا ور کړی د لوط علیہ السلام رشته ولا پایده نه دا ور کړی خبره پوښوي د دوانو پیغمبرانو رشته ولا فائدہ نه دا ور او دویمه مسله دا ده چې القرابه لا يضر بعد التباعد في العقيده قرابت ضرر نه ور کوي لکه دای کافران دي خو نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام له ضرر نه دی ور کوي. ضرب الله بیان الله مثال د پاره دا کسانو چې کافران دي لوط دا خزا د نوح علیہ السلام وا او خزا د لوط علیہ السلام کانتا وی دوانا تحت عبدینی لاندې د نکاح د بندګانو زمنګا من عبادنا زمنګ د بندګانو نا صالحین چې هغه نیکانو پیغمبران دي فخانتاهما دوانو خیانت وکړ. خیانت سو هغه چې کم دینو د دین خیانت مراد ده ښا د دیو جن سراج المنیر وای د پیغمبر یوی بیبیم ګوره هغه خیانت د نفس نه دی کړي بدکاری نه ده کړي بلکې خیانت په دین مراد دی. خیانت د نوح علیہ السلام د خزې سو خلکو ته به وی دا لیوانه ها او دارنګ خیانت د لوط علیہ السلام داو د لوط علیہ السلام د خزې داو چې اغي چې کم دینو چې ملمانه را لاغي به خلکو ته وی چې زمون کسر اغلی دي ملمانه راغلي نو پالم یغنیانهما پیدا ورنکل دیتا د عذاب دالانه د زری برابر ویل شو دنه شی ورتا مغد داخلي سره د دنه کې دونکو سره وضرب الله بیان الله مثال د پاره دا کسانو چې مؤمنانو خزه د فرعون دا آسیه بنت مزاحم دا د فرعون بیبی دا او مسلمان د فرعون کوپر ولڅ نقصان هم نه دی ور کړی او د دې ایمان فرعون ته پیدا نه دا ور کړی دواړه ور سره ولګا اس قالت کله چې ویل دی رب ابن لی ورب می جوړ کې زما د پاره ایندکا ستا په خوا کې کور په جنت کې اخلاص کې مال را د فرعون او د کارنا او د عمل نو اخلاص کې ما د قوم ظالمانو نه دی ته وی اطلب الجار قبل الدار گاونډي
مخکې د کور نه ګوره کوم ځای ته په کډه ورځې نو لاول د ګاونډي معلومات کوه هسې نه چې د لړم خواله لاړ شي د مار خواله لاړ شي صحیح ده که نه مار او لړم ټک لګی خو د ده پکې نقصان دی پیدا پکې کمزوري کېږي صحیح ده که نه خو د هغې باوجود هم د خپل عادت نه څه دی مجبوره دی ټک به درکوي نو دغسې د مار لړم خواله چېرته لاړ نه شي نو د فرعون بیبي او دا دعا چې هغې کړې دا ډېر وخت بعد کړې ده ځکه چې هغې وله په دا ګوتو باندې میخونه ټکواله او قسمه قسم تکالیف هغې ورکوله نو چې ډېره تنګه شوه نو الله دې سوال وکړو چې یا الله بس ما د دې نه څه که واخله ومریم ابنة عمران التي مریم لور د عمران هغه او وینځې ده نو هغه هم چې کم دی نو دینداره ده نو فرعون ورته وویل چې د دین نه واوړه هغې ویې نه د دین نه اورېدو څیز نه دی یوه لورې وله د لاس نه راواغسته هغې ګرم دیګچي ته دیګ ته ورویشتله هغه هلته پیکوړه شوله ویل واوړه ویل نه نه اوس خو قرباني وشوه اوس قرباني وشوه اوس خو د سره نه وړم د دین نه ځکه زما نور څوک و که نه نو بلو لورې وله د غېږې نه راواغسته او هغې مو ګرم کړي ته ورویشتله نو هغه هم پکې پیکوړه شوه نو ویل اوس واوړه ویل اوس خو مخکې جهان قربان شه اوس د ځان قرباني پاتې ده زما په دنیا کې صرف دغه دوه لوریانې دي هغه لاړې نو زم ورپسې بس زما نو چې هغې ورته لاس کول ویل ظالمانو دوه خبرې واورئ خلک چې کله یو سړی وجني څوک وجني نو هغه ته ووایي چې اخرنی ارمان دې څه دی اخرنی ارمان دې څه دی یو ته خلک تپوس کوي او دویمه خبره دا ده چې تاسو پردي نارینه یې نو ماله به ګوتې نه راوړئ په خپله زه وردانګم ماله به ګوتې نه راوړئ نو ویل ستا ارمان څه دی وایي زما ارمان دا دی چې کله زم په دې غوړو کې اوس وځمه نو ما او زما د لوریانې به یو ځای دفن کړي د دې دپاره چې د قیامت په ورځ باندې زه راپاسم او دا یوه مې د لاس نه نیولي او دا بله را سره غې کې را سره یو او زه یم چې الله ځان مې قربان کړی او جهان مې هم قربان کړی ستا د دین دپاره اوم هغسې وشوه نو دا هغه وینځم قرباني ورکړې ده ومریم ابنة عمران التي مریم لور د عمران هغه آسنه چې پاکې ساتلی او پرجا خپل ګریوان نو پوکوا موږ پای کې د خپل روح نه وصدقت او تصدیق کړه بکلمات ربها د فیصلو د رب او د کتابونو وکانت من القانتین او ود تابعدار قانتات پکارو هو قانتین ذکر کا ځکه غلبه د رجالو په چار اله پنځ تغلیبا ذکر کا یاد ده چې مریم په تابعدارۍ کې په شان د چا وار څه سړو خداغه زمانه سړی یادو ښا اوس سړی تابعدار نه دي بلکې څوک تابعدار دي اکثر زنانا خو بس دغه یو کامیاب پکې دی دا پوره کینو کار برابرېږي ښا وکانت من القانتین او د سنه د تابعدارونه امتیازات د سوره تحریم بعض حوادث په مابین د نبی علیہ السلام او بیبیانو کې راغلیو هغه سره ممتاز دی بل صورت کې نشتا دارنګه چې کم دینو د تقوادارو زنانې ذکر کړلې دارنګه ترغیب ال توبه اقسام د جهاد او ذکر د دوه قسمه بیبیانو هغه وته